أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. یو عظیم عمل دی چې هغې ته خشوع ویل کېږي. یره خشوع، خضوع، تضرع داسې الفاظ قرآن و حدیث استعمال کړي. کله چې اذا ضرع القلب خشعت الجوارح، د زړه کې یره راشي نو په اندامونو باندې یره هغه راځي. لکه مثال په طور باندې یو کس مونځ ته ولاړ دی او دا په سوره المؤمنون کې ذکر دی 18 سپاره کې چې هغه مؤمنان چې خپل منځونو کې د الله نه یره کوي دا کامیاب. خشوع داسې عبادت دی چې دا په اول مسلمانانو نه واغستلی شي. ډک جماعت کې به داسې کس میلاو نه شي چې هغه توجه سره او د الله د یرې سره هغه عبادت کړي، موزې کړي. موز به وکړي، موزونه ټول جماعت خلکو موز کړي، داسې کس به پکې نه چې هغه پوره توجه سره هغه موز ته ولاړ. دا داسې عبادت دی اکثر توجه. دیو چې بعض علما ویل دي چې بالکل هیڅ وخت دپاره انسان توجه هغه پیدا نه شي نو داسې موز د آخرت حوالې سره څه حیثیت نه لري. دنیا کې خو موز وشو، دا ورته څوک نه وایي چې موز دې راوګرځوه، آخرت حوالې سره څه حیثیت یې نه لري. دا ډېر ضروري ده چې څه ناڅه وخت کې لکه مثال ته الحمد باندې ولاړې یا رکوع کې سبحان ربي العظیم وای یا سمع الله لمن حمده وای سبحان ربي الاعلی وای تحیات وای اللهم اهدنی وای چې یو نه یو وخت کې ستا په زړه کې د الله رب العالمین یره راتېره شي. الله پاک مې ویني، الله ته مخامخ وي. ابن قیم رحمت الله علیه یو قول دی ډېر زبردست. وی انسان چې دی د انسان ودرېدل دوه ځله دي الله رب العالمین. یو په دنیا کې موږ کې الله ته ودرېږي او یو به د قیامت پر ورځ الله ته ودرېږي. نو کوم کس چې دا د موږ دا ودرېدل صحیح وي نو د قیامت پر ورځ دا ودرېدل بہت آسان. او که څوک په دې دنیا کې د موږ کې الله ته نه دی ودرېدلی نو د قیامت پر ورځ هغه پیشي دا بہت ډېره سخت وي او ګران. بیا په دې کې ما تاسو ته خبره کوله، مثال یو کس ته موږ ته ولاړ دی نو که د هغه په زړه کې د رب العالمین یره وي نو د هغه لاسونو کې به هم یره، د هغه پښو کې هم یره، د هغه سترګو کې هم یره. مثال هغه به اخوا دېخوا نه ګوري، هغه به بر اسمان ته نه ګوري، بلکې هغه به توجه د سجدې ځای باندې نظر دی او توجه سره هغه خپل لمونځ کوي. دغه رنګې لاسونو کې به هم یره. وضو هسې به څه خامخا کپړو سره لګیا کېدل او ویښتو سره لګیا کېدل دا څیزونه به نه کوي. نو به توجه سره برابر هغه موږ ته ولاړ وي، خپل لمونځ هغه به کوي. دې باره کې یو واقعه تاسو ته اول ذکر کوم. یو صحابي مشهور زبیر رضی الله عنه، د هغه زوی دی عبدالله ابن زبیر رضی الله عنهما، مشهور صحابه دي. د عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه یو ورور دی عروه ابن زبیر. د واقعیت دی لاړ د مدینې نه دمشق ته، شام ته. چلته کې ولید ابن عبدالمطلب هغه سره عبدالملک سره ملاو شي. په دې لاره باندې د دې خپه کې څه زخم راغی او خیال یې دا و چې زه دومره څه مسله به نه وي. اکثر بعضې وخت کې انسان وایي مړه خو څه دانه ده یا څه غونډ دی، پکې نه وروسته هغې نه کینسر جوړ شي. نن سبا خو ډېر چې زه جسم کې څه تبدیلي محسوسه نو زر معلومات پکار. پرون زه د مسان ته تللی وم نو هلته کې د چا خبره هغه کېدله روغ صحت والا او وایي خپه یې کټ کړله
څه چل شو چې ورونو واپس کې رور ولاسي بس لکه دا جارو ولا را خلاص کړو نو د جارو دا تیلې نه دی د خپکې را شي هغې نه لږ معمولي شان له دغه بیا هغې نه داسې تڼا کوونکې جوړه شوې وه بیا به خپې دړ کاو تر دې چې څه میاشتې تېرې شوې نو هغه چې معلومات وکړو هغې نه کینسر جوړ شو معمولي شو رب العالمین چا باندې امتحان راولي ازمایش راولي نو بیا د هغې څه لار هغه څه نه څه سبب هغه جوړ شي بهرحال دی لاړ هلته دمشق ته چې ورسېده نو دا زخم یې بړاو شوی تر دې چې دا تر نیمې پنډۍ پورې هغه راغلی نو دی چې هغه بادشاه څخه رسېدلی دی هغه والا ډاکټران راجمع کړل چې دا چیکپ وکړي هغې ټولو دا خبره وکړه چې دا صحیح کېږي نه خپه به وله کټ کړی کېږي یعنې دا ټول زخم به یې بړاوېږي او جسم به یې ټول خراب شي لکه نن سبا جسم خبره کوي که دا کټکی نه نو جسم به یې ټول خراب نو بس دی تیار شو دی ته چې اوس حل یې نشته دی او کټکولي دي لکه بعضې مرضونه داسې د هغې علاجي سرجري لکه اوس مثال ستا غاښ خراب شوی دی که ته ډېرې دوايانې کوې د هغې علاج یې دا دی چې دا به لرې کوې هغې دلته مثال هډوکې بړاو شوی دی د هغې علاج دی چې هغه هډوکې به کټ کړي خپل لیول ته به یې راولي نو دغه علاج بل څه علاج کړي نو بعضې مرضونه دا چې هغه سرجري به کېږي نو دی وایي چې دا به کټ کېږي هغه دې ته تیار شو خو خپه کټ کول داسې معمولي کار خو نو هغې د هغې وخت مناسب ورته وایي چې تاله مونږ نه نشې څه څیز هغه درکړو هغه وایي چې لا والله قسم په الله دا خو ما ګمان نه کړ چې زه د شراب وڅښم یا داسې یو شی به زه هغه استعمال کوم چې عقل مې ملاج زه یې نشه شم ها تاسو که خامخا دا کار کوئ او دا وایي چې یاره تا ته تکلیف پته مو نه لګي نو بیا زه چې کله مونځ کوم نو ما نه دا دې خبرې ته ولكن إن كنتم لابد فاعلين فافعلوا ذلك وأنا في الصلاة فإني لا أحس بذلك ولا أشعر به مستولاریم نو تاسو ما نه پکړ کې ما ته به دې احساس نه کېږي ما ته پته نه لګي هغې دغه څه وکړل دی مونځ ته ودرېده او ولاړو هغې ورپسې ولګېدل او په دې مونځ کې ته دا پکټ کړله او د هیڅ نه څه تکلیف نه څه زاري نه څه فریاد هیڅ څه ونه کړل فلما انصرف من الصلاة مونځ نه فارغه شو مونځ یې وکړو دا لاس یې خپل چې کټ کېږي هغه وخت چې کټ به یې کړله او سمدستي دا ګرم تېل غوندې په هغې کې به زر والا دا خپه یا لاس واچو هغه به دا غوښه دا به راغونډه شوه داسې چې وینه وینه هغه بنده شي نور دغه نه راځي نو چې موږ نه فارغه شوی دی او کسان ورته وایي چې یاره تا ته خو دا تکلیف یعنې صبر کوه خبرې ورته وکړلې تعزیت هغه یې وکړه نو هغه څه ووایي اللهم لک الحمد الله ستا شکر زما څلور طرفه دي تا راکړي یعنې دوه لاس او دوه خپې دې دوو لاسونو دوو خپو کې څلورو کې تا یو خپه واغېستله په یو باندې ازمیخ راوسته خو باقي درې خو دې راله سلامت کړو یعنی رب العالمین خدا هم کولی شي چې څلور واړه دنه واخلي څلور واړو کې دله مسله پیدا کړي دا کار هغه پې وشو یو تکلیف اوس دا دی بیا وګوره یو ځای ورسره تللی محمد یې نوم بعضې خلک هسې وایي چې یاره محمد نوم کې ښودل صحیح نه دي یا صرف محمد صحیح نه دي دا دروغ خبره ده د جاهلیت خبره ده او د جهالت خبره ډېر شی صحابه دي ډېر شی یعنې داسې علما دي د سلف صالحین چې هغې کې محمد نوم هغه راغلی صرف خالص محمد نوم هم شته نو محمد نوم کې ښودلی شي وایي دا په دې اولاد کې دته ډېر زیات محبوب کله کله ګوره د رب العالمین امتحانات هم ډېر عجیبه دي ته به یو څیز سره ډېره مینه وکړې یا یو څیز طرف ته به ډېر متوجه شي هم په هغې کې به در باندې الله امتحان راوړي ولې رب العالمین کله کله هغه د اسماعیل ته چېرته تختې راته ځان نه دی د نواز شریف سیکرټري جوړ کړی کښېن ولما انصرف عنه کله چې وایي
دا زوی چې کوم دا ډېر محبوب زوی دی محمد دا نوم دی ما تاسو خبره کوله لکه اوس مثال په تور باندې ستا یو دکان ډېر زیات هغې کې زړه ولګېدل یو کاروبار کې ولګېد بل شي هم په هغې کې الله امتحان راولي چې مینه یې دې سره ډېره ده که ما سره ډېره او کله الله رب العالمین دا چون کوي چې لکه مینه د سره کوي الله پاک نو الله پاک دا نه غواړي چې زمانه علاوه دې د بل چا شي نو تعالی د هغې څیز نه زړه موړ کړي د هغې نه دې واړې او بیا دې خپل طرف ته کړي ته صرف الله ته زاري کوې او فریاد دا یو ناشنا امتحان بهرحال لکه ابراهیم علیه السلام دعاګانې کولې اولاد یې نو چې اسماعیل علیه السلام الله ورکړو نو بیا وي او چې تیار شو برابر شو د منډو تړلو شو او هغه وخت کې ورته یو حلال څومره سخت امتحان بهرحال نبی صلی الله علیه وسلم مکې سره انتهایی سخت مینه وه د خانه کعبه قبله جوړه شي هغې سره سخت مینه وه هم د هغې مکې نه ووته پرېښودله داسې پرېښودله چې بیا مکې ته یعنې د اوسېدو دپاره واپس رانغی مکه فتح کول راغلی عمرې له 4 عمرې کړي یو حج یې کړی راغلی خو بیا مدینې ته مدینه کې وفات دا غټ امتحان بهرحال تاسو په دې مسله به رسېدلي یې نو دغه زوی ډېر خوښ دی په هغه کې امتحان راغلی د څارویو یو ځای لکه داسې استبل غوندې دی په هغې ځای کې ونو یو اس چې دی هغه زخمي کړی دی اس بچی دی دی مړ شو دا زوی مړ شو اوس په دې سفر او مسافرۍ کې در باندې تب هم راشي نو ګران کار دی دا چې کوم خلک په دې بار ملکونو کې دي لږ تپوس یوازې ناست نو څوک د زیري ازګیري اورېدو هم څوک نه وي څوک د سره ناست یو ته وایي وکړي هغه یې واوري نو هم سړي ته یاره کس راته شته راغلی شوقینه مثال په توګه بهرحال خلک راغلل او ده ته یې وویل چې صبر کوه ستا زوی چې د هغه وفات شو وایي الحمدلله کانو 7 فاخذت منهم واحده وابقیت 6 ای الله و زامن دې راکړي دي یو دې واغسته شپږ په دې پرېښي ستا شکر یعنې داسې هم کېږي او دنیا کې ډېر واقعات داسې راځي نو کله کله پوره خاندان یې ختم شي داسې حادثات راشي پوره خاندان هغه ختم شي بلکل نسل هغه نوم و نشان ختم شي وایي ستا شکر دی و زامن دې راکړي یو دې واغست او شپږ دې پرېښي نو وایي که یو کې دې را باندې ازمیښت راوسته نو شپږ خو دې راله صحیح ساتلي یعنی د یو د طرف نه ما باندې ازمیښت راغلی خو باقي شپږ خو صحیح دي دا د دې خلکو دا توکل پر رب العالمین او داسې تعلق یې د الله رب العالمین هر یو څیز کې دا ګوري چېرې په دې کې هم شکر لکه دا بعضې کسان یې هغوی دا وایي چې په دې کې به خیر وي چې زړه نه وایي دا یو ډېره اوچته خبره ده په دې کې به هم خیر یو واقعه ده وایي یو مولا په هره مسله کې دا وایي چې دې کې به هم خیر چې چا به ورته څه ووایي یاره دا تکلیف دی دا تکلیف دی هغه ورته دې کې به هم خیر یو صبر کوه الله پاک مهربانه دی الله به خیر کړي نو یو کس به ورته خبرې کولې ده به ورته دې کې به خیر وي نو هغه په زړه کې ورته تاو شوی دی چې په ما څه تېرېږي او دی وایي دې کې به خیر وي دې کې به تا سره وایي زه پوهېږم تا خو زه خود تقریږم سار یې والا بندوبست کړی چې دی سار وختي مونځ له راځي او تیاری په دغه وخت کې بس وژنه مې اوس یې د سهار ورته په شپه کې ناست دی مولا راونه ورته د کور مونځ ټایم شو مونځ چې بل چا پړاو کړو او مولا رانلی نور راغلی ټایم شو وروستو پته ولګېده هلکه مولا ولې نه راځي هغه مولا وایي بس سهار راته مونځ لا چې کور نه راوتی دی نو راغورځېدلی خپه یې ماته شوې وایي ښه دی والا لاړه تپوس له وایي څنګه حال دی وایي وتمه د کور نه او راوغورځېدم خپه مې ماته شوله وایي دې کې به یې خیر یا مولا وایي دی په زړه کې وایي دې کې خو خیر و کني تاسو سره خو ما ټکټ مې دله هر یو څه تکالیف انسان باندې راځي نو ته هغې تکلیف ته مه ګوره د هغې نه علاوه نور چې کوم نعمتونه الله درکړي دي هغې ته غور او فکر وکړه نو ډېر په داسې د خوشحالۍ اسباب وي چې هغه به الله تعالی کوي
ډېرو خلکو سره هغه به نه په دې کې یو خبره هغه دا ده چې په دې خشوع کې د رب العالمین تعظیم محبت الله ته عاجزي دای او بدن په سکون باندې سترګې د سکون غوږونه سکون لاسونه په سکون زړه سکون دماغ سکون دا یو داسې عبادت دی او په دې کې د الله حکم ته غاړه کې خودل خشوع او د الله حکم دوه قسمه دی لکه یو د دین دا حکمونه چې موږ کوو روزه زکات حج وغیرہ دا حکمونه انسان په هیڅ اعتراض نه کوي خواهش پرستی نه کوي او د الله حکمونه مني یو چې د حکم چې د دنیا دی لکه الله پاک حکم وکړي چې دا کس کی بیمار شي حکم وکړي د دې کاروبار کې نقصان وشي حکم وکړي چې د دې اولاد مړ شي دا هم حکمونه دي نو دې ته هم چې د انسان غاړه کې دی او د الله په فیصلو باندې هغه رضای اعتراض نه کوي او بد رد نه وي او بے صبري هغه نه کوي او دریم خبره هغه دا چې د خپل عملونو د آفتونو د هغې ته سوچ او فکر کوي د نفس شرارتونه او د نفس د خپل عملونو به دی هغې ته غور او فکر کوي لکه مثال په طور باندې یاره ما کې چېرته تکبر خو نه راغلی چېرته خپل ځان یې خو راته ډېر اوچت نه ښکاري او داسې خو نه دی چې رښتیا مې کم شوي دي دروغ خو مې نه دي شروع کړي یقین کې خو مې کمزوري نه ده راغلی نیتونه خو مې ګډوډ شوي نه دي دا انسان فکر کوي دا کس خشوع والا انسان دی همیشه په دې خپل اعمالو په فکر کې هغه لګیا او دویم هغه صفت یې دا دی رؤیت فضل کل ذی فضل د چا چې څومره حق دی هغه ادا کوي هغې ته ګوري مقام مرتبه پیژني مشر پیژني کشر پیژني دوستان پیژني ګاونډیان پیژني علما پیژني امام پیژني استاد پیژني دا ټول د چا چې څه مرتبه او مقام دی هغه پیژني دې ځای کې یو ډېر ښایسته قول دی د ابن تیمیه رحمت الله علیه هغه وایي پوهه انسان چې دی پوهه انسان لا یرا له علی احد حقا د خپل ځان حق په چا نه ګڼي ولا یشهد له ولا غیره فضلا او نه خپل ځان د بل نه اوچت ګڼي ولذلك لا يعاتب ولا يطالب ولا يزارب نو چې ځان اوچت نه ګڼي او د ځان حق په خلکو نه ګڼي بلکې د خلکو حق په ځان ګڼي نو نه غصې کوي نه جګړې کوي نه مطالبې کوي دا یو ډېر ناشنا صفت دی چې چا کې پیدا شي چې بس ته دا سوچ کوي چې یاره په ما باندې د خلکو حقونه دي هغه ورکول غواړي د خلکو تپوس کول غواړي د خلکو پوښتنه کول غواړي د هغې مدد کول غواړي او دا اړو سوچ نه کوي چې یاره خلک به زما هم خیال ساتي بلکې تا باندې چې کومې ذمهوارۍ دي بس د هغې سوچ وړی او هغې پسې لګیا او هغه کوي نو دا یو ناشنا صفت دی رب العالمین دی موږ تاسو کو پیدا کړي دیو جنوې دی داسې کس دا خشوع والا انسان بیا که څوک د ده تپوس نه کوي یعنې دی ناجوړه شوی دی د تپوس له رانغلی دی بیا دې ته نه ګوري زما تپوس له نه وي راغلی ته دل نه در یا زمونږ خپلوان مړو هغې جنازې له رانغلی زموږ نه راځي بلکې دی چې دی هغه د چا چې کوم حق وي هغه ادا کوي اگر که ده لی پوره کړي او که نه یې پوره کړي لکه مخکې مونږ یو درس کې ذکر کړو یو کس هغه نه ته قرض وغواړي هغه دله در نه کړي او الټه څه بد ردي هم در پسې ووایي چې ښه ډېرې پیسې ورشه هغه رور نه دې غواړه که نه هغه تره دې هم ښه مالدار دی هغه نه وغواړه هلکه که هغه نه یې غوښتې یا هغه وله ورکولې څه مسله به وي که نه چې تا له راغلی علي رضی الله عنه به وي یو کس تا له راغلی نو که په آس باندې سور هم دی او تا نه یې غوښته نو ورکوه وله بیا دا غوښتل دا څه معمولي خبره ده نو ته ورته الټه بیا خبرې کوي چې دا او دا او دا بعضې خلک یو کس خبره کړې وي ما ته قرض وغوښته وایي ما ته وایي چې تا څه دې ماما ته ووایه که نه دومره ټرېلې چلېږي نو ما ورته وایي چې یاره ماما ته مې ووایي خو هغه نه راکوي او وایي چې زما ګاډي دي نو ګاډو مسله ده او دا بل ګاډی مې اخیستی او دا وه ما ورته څه وایي چې ماما دله نه درکوي نو مونږ دله څه درکوي هغه در باندې اعتبار نشته دا حالات دي د خلکو او څوک وایي ولې ګټله به دې که نه د سټ نه دی چې شل روپو سوتلی چاپېره کېږي او په سټ د هندو مسلماني یو دومره خبرې به ورته وکړي کس پریشان شي هلکه زه نصیحتونه له نه هم راغلی قرضې له راغلی یم که راکوې نو راکړه او که نه راکوې نو بس وایي نشته او طریقه هم دا ده
تا نه چا څه وغوښتل نو که ته ورکولی شم ورکړه او که نه شي ورکولی یاره خفه کېږه ما سره بندوبست نور په مخکې مه ځه چې ته ورته پوره تفسیر شروع حدیث دی رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه هم د خشوع سره تعلق لري عثمان رضی الله عنه نه روایت ته مسلم کې دا حدیث دی وی ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه واورېده ته مسلمان چې فرض مسته حاضر شي ښایسته وضو وکړي او د خشوع و موجوده یې رکوع کې مزیدار الا كانت کفاره لما قبلها من الذنوب مخکې چې کوم ګناهونه کړي د هغې دپاره دا کفاره جوړه شي خو چې غټ ګناهونه یې نه کړي وذلک الدهر کله او دا همیشه دپاره دا مسله ده کله هم چې مونځ له راځي ښایسته مو وضو دې وکړو او بیا په مونځ کې خشوع خضوع ده او الله پاک ستا ګناهونه هغه معاف بل حدیث دی وی د مجاهد مثال چې د الله په لار کې جهاد کوي د هغې روژهدار او ولاړ کې نفلونه کوي او عاجزي د الله نه یره کوونکې رکوع سجده کوونکې چې همیشه په دې عباداتو ولاړ وي داسې د دې مجاهد ثواب وګوره خاشع هم په دې ځای کې ذکر کړ خشوع کوونکې تاسو کې چاته د دې مسلې پته ده چې نبی علیه السلام به مونځ ته ودرېده عام وختونو کې نه مونځ کې مونځ ته به چې ودرېده لکه څنګه چې مخامخ به ورته څه ښکارېدل نو شاته به چې څه وو هغه به ورته ښکارېدل دا د نبي علیه السلام یو معجزه وه نو خلکو ته یو ځل ووایي چې هل ترون قبلتي هاهنا والله ما يخفى علي ركوعكم ولا خشوع تاسو وایي چې بس د قبلې ته مخ کړی دی او قسم په الله باندې تاسو دا رکوعګانې چې کوئ یا تاسو دا کوم خشوع ده په دې وجود باندې نو دا معنی پټه نه ده او زه تاسو وروسته وینم ما ته ښکاري هم د خشوع ذکر وکړي یعنې مونځ کې دا خشوع انتهایی ضروري ده یا دغه رنګ هغه اوږد حدیث دی چې په هغې کې دا راغلي چې کله رب العالمین یو حکم کوي لکه مثال د چې باران دی وشي یا زلزله دی راشي یا بل څه حکم داسې هغه کوي نو ملائکو په اسمان کې وایي داسې یو زلزله راشي او ملائکو باندې سخته یره راشي تر دې چې کله د دې نه دا یره هغه لږ لرې شي نو دا لاندیني ملائک پورتني ملائکو ته وایي چې ماذا قال ربکم رب العالمین څه دي څه ووایي قالوا الحق هغې وایي یو حق حکم هغه یې وکړي نو دې کې د ملائکو دا خشوع او خضوع او دا یره دا ذکر شوی دی یو حدیث دی عمر ابن عباسه رضی الله عنه هغه روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه واورېدل اقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الاخر رب العالمین چې انسان ته ډیر نږدې وي هغه د شپې اخري حصه کې هغه ډیر نږدې فإن استطعت نو که ستا وس وي چې په دغه وخت کې د هغې خلکو نه شي چې الله یادی فی تلک الساعه فکن نو داسې جوړ شه یعنې ګوره بیا یو بل حدیث کې داسې هم راغلی چې لکه په سجده کې انسان وي د سجدې پوزیشن سجدې حالت کې دغه وخت کې دی رب العالمین ته ډېر زیات نږدې نو د شپې د آخري حصه چې دی کې رب العالمین هغه انسان دا نزدېکت ډېر زیات وي اقرب ما یکون الرب من العبد نو کوشش وکړه لکه اوس مثال ګوره ستا یو کس ته پہنچ ورسي وزیر اعظم ته وزیر اعلی ته گورنر ته نو هغه وخت کې ته بیا څه خبرې کوې چې ډېر زیات ضروري خبره ده نو هغه کوې که نه ته بیا لګیا چې ودرېږه یاره یو چای به وڅښو دا به چې ستا کوم غټ مقصد دی ته کوشش کوې چې دا کار وشي نو چې رب العالمین ته د نزدېکت څومره ځایونه دي څومره وختونه دي په هغې کې دا کوشش وکړه چې الله پاک هغه یاد کړه خپل حاجتونه وغواړه خپل مشکلات چا مشکلات دی الله پاک لري کړي او حاجتونه یې الله پوره کړي او الله پاک یادول بل حدیث دی هغه هم د دې سره متعلق دی مسلم کې دا حدیث دی ابو هريره رضی الله عنه روایت سره رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي ان الله لا ينظر الى صوركم واموالكم الله پاک چې تاسو شکلونو ته او مالونو ته نه ګوري دا دي قربانو سره خلګي دا خبره
ٹھیک ده چې ښایسته قرباني وي مثال په طور باندې څومره ښایسته څاروی انسان ګوري رب العالمین دپاره هغه قرباني کوي نو ښه خبره ده خو دا نه چې زړه دې ګډوډ دی او صرف څاروی ګوري چېرې څاروی دې ښایسته وي او خلک واه واه وي الله شکلونه ستا شکل ته نه ګوري الله ستاسو شکلونو ته نه ګوري ستاسو مالونو ته نه ګوري ولکن ینظر الی قلوبکم و اعمالکم الله ستاسو زړونو او عملونو ته ګوري اصل توجه په دې پکار ده په زړه باندې او په عمل باندې هغه توجه پکار ده چې دې کې هغه اصلاح راشي او بل حدیث دی عقبه ابن عامر رضی الله عنه هغه فرمایي وإذا رالم رسول الله صلی الله علیه وسلم خلق سره خبرې اترې کولې نو ما پکې دا خبره واورېدله چې کوم مسلمان ښایسته وضو وکړو او بیا ودرېد دوه رکعته لمونځ یې وکړو مقبل علیهما بقلبه ووجهه لیکن صرف دا ډانچه نه دی ولاړه مخ نه دی ولاړ صرف بلکې دا زړه الله ته متوجه زړه الله ته متوجه دی نو الا وجبت له الجنه جنت د لپاره واجب شي دې کوم د زړه هغه خبره وشوه نو دی وایي چې فقلت ما اجود هذه څومره ښایسته خبره ده څومره عمده خبره ده وی یو کس زمانه مخکې هغه ماته دا ووی وی دې نه مخکې چې کومه خبره کړو هغه د دین هم زیاته ښایسته او مزیداره وی ما چې کتل هغه عمر رضی الله عنه هغه دا خبره وی چې انی قد رأیتک جئت آنفا ما وکتل چې ته اوس راغلی نو زه ته خبره کوم تا خدا خبره واورېدله او ډېر خوشحاله شوې چې څوک ښایسته وضو کي او توجه سره د زړه په حاضرۍ سره لمونځ وکړي دوه رکعته وکړي نو جنت وله واجب شي او ته دې ته ډېر خوشحاله شوې د دې نه مخکې پیغمبر یو خبره وکړه هغه د دین هم ډېر زیاته ښایسته ده وایي هغه درته زه کوم ځکه چې ته لیټ راغلې وایي نبي صلی الله علیه وسلم وفرمایل کوم یو کس چې وضو وکړو ښایسته پوره وضو یې وکړو او بیا دا وایي چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله الا فتحت له ابواب الجنه الثمانيه نو د جنت اته واړه دروازې هغه د ته کولاو کړی شي د خوښه ده چې د کومې نه هغه داخلي دا ډېر ناشنا او ښایسته حدیث دی او تاسو بیا وګورئ چې نبي صلی الله علیه وسلم د لمونځ حالت به څنګه لکه کټوای چې هغه جوش کوي او یشیږي جاړي په هغې اکثر خلکو دا صفت هغه ختم شوی دی چې لمونځ ته ودرېږي او جړاګانې وکړي زاري او فریاد وکړي په هغې کې سترګو نه هغه اوښکې روانې شي یو عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما باره کې یو قول دی چې کله هغه د آیت به ولوسته چې علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله آیا مؤمنانو باندې داسې وخت لا رانلی چې د دوی دا زړه الله ته عاجزه شي او د دوی په زړونه کې الله ته نرمي راشي نو ده به وایي چې بلا یا رب ولې نه یا زما ربه ولې نه یا زما رب یعنې زمونږ زړه یریږي ستا نه او مونږ تا ته دا زړونه هغه نرم دي دغه رنګې یو ځل دا آیت ولوسته چې ویل للمطففین دې ځای کې چې راغلی یوم یقوم الناس لرب العالمین داسې ورځ را روانه ده چې هغې کې به خلک رب العالمین ته ودرېږي نو په ژړا شي بکا حتی خر راوغورځېده او نور سبق یې ونه لوستلی شي دا په هغه باندې داسې کیفیت هغه جوړ شي د حسین رضی الله عنه یو ځای علي نوم د هغه نوم علي د کله کله به داسې د پلار نوم عبدالله د زوی نوم عبدالله نسي نوم عبدالله په عربو خلکو کې دا څیزونه نه زمونږ خلک پې جګړې کوي هغې کې دا مسلې نه وي بهرحال د حسین رضی الله پلار نوم علي دی د زوی نوم علي دی بلکې علي اصغر او علي اکبر دا هم پکې یو زامنو کې دوه درې یو نوم والی نو بیا فرق د پاره اکبر لوی او اصغر وړوکی عبدالله او غټ عبدالله اذا توضا کله چې د علي ابن حسین دبا رحمت الله علیه دبا وضو کو اصفر وتغیر رنگ به زیړ شو او شکل به دا رنگ به بدل شو نو چا به ورته وایي چې ماله که څه در باندې وشول فیقول نو به وي اتدرون بین یدی من ارید ان اقوم تا ته پته نشته دی چې زه چا ته اوس ودرېدو والی په دې نه پوهې چې اوس یعنې وضو مې وکړو نو چا ته به ودرېږم نو د هغې په وجه دا حالت هغه به پرې راغی حسن بصري رحمت الله علیه کوم قرآن کې چې د آیت راغلی دی
چې انبیاء کرام انیکانو خلقو یدعوننا رغبا ورهبا وکانو لنا خاشعين خشوع به کولا او الله سره مینه لرله او یریدل به د هغې مطلب دا دی الخوف الدائم فی القلب همیشه یره دا به یې په زړه کې هغه پرته وه. اخري خبره کوم بیا درس ختموم. علی رضی الله عنه او دا عمر رضی الله عنه دا قول هغه شته دی وی الخشوع فی القلب زړه کې خشوع راله یره راله عاجزي راله نو ته خپل ځان بیا بل مسلمان دپاره خپل اړخ هغه نرم ساتي. ګوره بعضې خلک یي هغې لږ ورته یو کس ورته لاس هغې بهی لږ سیټ ته شه په هغې هم غوسه کېږي. نه نه ستا وجود ستا اړخ بل لپاره نرمي. یو کس په سب کې ولاړي هغه ورته وایي هلکه لږ رانږدې شه دا سب ده په هغې کې هم غوسه شي. نه نرم چا په زړه کې دا خشوع راله هغه په دې خبرو بیا نه غوسه کېږي. صحیح خبره یې خو وکړه څه غلطه خبره یې نه که ته په لارې منځ کې ولاړې یا ګاډي دې ودرولې دی او ګپ شپ دې بل سره راغستی دی او تا ته وایي چې هلکه یو سایډ ته ودرېږه وایي صحیح خبره یې راته وکړله خبرې ته سوچ وکړه ښه خبره یې وکړله یو سایډ ته شه. نو خلک فوراً شیطان ورته وایي چې دا خو دا دې در باندې اډر چلي ته به د ده اډر باندې ولې ته څه کمزوری څه نو دې ورته راګرم شي چې ګنې دی په ما اډر وکړه. شیطان خو وسوسې ورکوي. او دویم خبره لا تلتفت فی الصلاة خشوع والا انسان چې دی هغه په دې مونځ کې او ښځې خوا نه ګوري. دې باره کې داسې حدیث راغلی دی چې هسې نه الله پاک د نظر واخلي یېرېدل پکار دی علوم نشي چل کله اسمان ته ګوري او کله یو خوا کله بل خوا. یو کس وی دی مونځ کې دا عادت و چې کتل به یې مخامخ کسانو ته به یې داسې دی لاړ او دی پاڅېده په مونځ کې وی بل کس لاړ و هغه مخامخ ورته روان دی ده ورته کتل نو سلام یې ورته وویل السلام خیر په خیر. داسې طریقې نه پکار چې د مونځ نه یعنې مونځ کې ته داسې ولاړې چې یو کس نابلغ کس هغه راشي او وایي چې یاره دی دغسې ولاړ ورشي یو لاس ورسره میلاوي بلکې چې مونځ ته ته ولاړې چې پته لګي مونځ ته ولاړ دی. نو رب العالمین دې مونږ له توفیق راکړي چې مونږ عبادات په ښایسته طریقه باندې هغه ادا کړو. الله پاک دې مونږ رضا شي. اقول قولي هذا استغفر الله